ټول ځینې غواړو لیکن هغسې 2 رکاته کوو د موږ سوال لمونځ یو کتاب کې را نقل کړي ول د فارسي یو کتاب چې نبي علیه السلام چې کله اسمانو ته خوت زه به لیونۍ خبرې درته کوم چې نبي علیه السلام چې کله اسمانو ته خوت په یو اسمان باندې ورغلی اوښې یې ولیدلې اوښې دومره ډېرې اوښې روانې دي او صلات وسلام نه الله تعالی ته سوال وکړ الله زه د تا پیغمبر یم او ته په پیغمبرانو باندې عجایب ګورې ورښکاره کوې یوه اوښه ما ته کښېنوه ښې یې که راته چې زه یې وګورم چې په دې کې څه دي اوښه ښه سوه نبي علیه السلام چې پلیټۍ خلاصه کړه په پلیټۍ کې دننه یوه دنیا ده پاکستان نه افغانستان نه هندوستان نه په دا پلیټۍ کې مستقل یوه دنیا ده نبي علیه الصلاة وسلام ورغلی په یوه دنیا کې یو جومات ته لکه تاسې ناست یاست یو جومات ته په جومات کې عالم ده خلکو ته ترجمه کوي په ترجمه کې دغه ځای ورته بیانوي چې اخري وخت سي بیا به پیغمبر راسي حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بیا به الله تعالی اسمانو ته وغواړي بیا به دغسې وشي وي بیا به دی خپل ځان هم نه و خبر بیا به داسې نبي علیه السلام ورته راشي سلام به ورباندې واچي چې السلام علیکم ورحمت الله رسول الله صلی سلام ورباندې واچي السلام علیکم ده ورته من انت څوک یې ده ورته د چا ذکر چې کوي هغه محمد زه یم د خدای دومره دنیا ده چې یوې اوښې 2 دغه دنیاوې اخیستې دا ټول د خدای تعالی جل شانه و عبادت باندې لګیا دي داسې ملائکې دي چې خدای پیدا کړي دي دوی داسې ولاړې تر قیامته پورې به ولاړې دي الله تعالی حمد یې داسې ملائکې دي چې خدای پیدا کړي دي دوی په رکوع باندې داسې ملائکې دي چې خدای پیدا کړي دي په سجده باندې داسې ملائکې دي چې خدای پیدا کړي دي د هغه وخت نه دوی په اتحیات باندې ناست بهر حال شاته الله رب العزت بیان د خلقت د حضرت آدم علیه السلام کوي 14 ورځې کې دنیا پیدا سوې ده په کومو ورځو کې چټي سوې ده یو د هفتې په ورځ چټي سوې ده کار نه ده سوی دا نورې چې کومې ورځې دي په دې ټولو کې الله تعالی په چا کې اسمانونه په چا کې حشرات په چا کې انسانان په چا کې 70 کال مخکې ترجمه کې دا خبرې کړې وې دا الله تعالی پیدا کړي آدم علیه السلام چیر پیدا سو مختلف روایات ته خو یو روایت کې راځي چې د جبل ابي قبیس په څنګ کې دلته دی پیدا سو جبل ابي قبیس خبره به درته وکړو الله تعالی چې کله دا ځمکه پیدا کړه ځمکه دا ځمکه داسې ښورېدله چې کله ښورېدله الله رب العزت د دغې ځمکې د قرار دپاره الله په دې ځمکه باندې میخونه ووهل دا غرونه نه دي دا لوی لوی دا ټول دا میخونه دي په دې ځمکه باندې خو دا غرونه یو عجیبه خبره یې کړې ده دا غرونه ټوله سره کنچک دي دا غرو د ټولو سره رابطه ده د یو د بل سره اصل سي اول بیج یې ایښی و د غره دا چیرې و دا جبل ابي قبیس دا بیا شین سو بیا د دغه نه سلیمان تخت سو شاول سو پلانی سو دا غرونه دا ټول ځینې راشنه سو د دغو ټولو غرو دا ریښې دا ټولې جبل ابي قبیس ته راغلي بیا الله رب العزت دغه ریښې د ټولې دنیا دا ریښې راخستې دي دا د یوې ملایکې په دې سر باندې ایښي دا ملایکه بیا الله رب العزت د یوه غویي په ملا باندې درولې ده یوه پښه یې د کومي په یو خوا ایښه ده بل یې په دا بل طرف باندې ایښه ده دا غویی بیا په یوه ډبره باندې ولاړ ده ډبره د یوه ماهي په ملا باندې پرته ده الله تعالی انسان په دا ځای ورښوي چې انسان د ما نافرماني مه کوه دا ټوله دنیا مې داسې نرمه درولې داسې خالي صرف په اشاره غواړي ټول به مکمل هغه کوړه سرته وشي نو څوک یې چې ادم علیه السلام خمیره دلته تیاره سوې ده د جبل ابي قبیس سره بهر تقدیر 40 ورځې دا خمیره پخېدله 40 کاله چې کله خمیره تیاره سوله بیا د هغه نه د ادم علیه السلام ډانچه جوړه سوله څه خټه زیاته سوله خاوره څه زیاته سوله
یو روایت کې راځي د هغه نه الله تعالی کجوره پیدا کړه. دا کجوره د مور د تاسې عامه ده. عامه د پلار خور ته یایي، خاله د مور خور ته یایي. دا د مور د تاسې عامه ده. ځکه روایاتو کې راځي چې تاسې د کجورې قدر کوئ او د خپل ځان علاج څه کوئ دا په کجوره باندې کوئ. دا تورې پستې کجورې که چا په خالي نس باندې خوړلې په ټول عمر به د دغه انسان په معده کې د معدې السر نه وي، د کلمو السر بیا نه وي، په وجود کې بیا بلغم نه وي، په وجود کې بیا رطوبات نه وي. چې چا په تس نس باندې دا غټې غټې کجورې، یو خو دا کلکې کجورې دا مه خورئ، پستې لږ پیسې پې ورکوي، خو روزه ده، په روزه مات باندې یو څو دانې په زور باندې خورئ، مړۍ مه خورئ. او اکثرو بیماریو دپاره علاج هغسې د الله تعالی په کجورو کې ایښې ده. ځکه د موږ د پلار خور ده، د پلار خور خامخا په خپلو ورېرو باندې شفقت لري. دا د موږ خور ده. حضرت آدم علیه الصلاة والسلام دلته پروت ده. دا کیسه و ذاتي زه نسم کول، بدایل ظهور لیکلي دي چې دغه نو دا الله تعالی څنګه ورکو. اصل کې انسان چې خوراک کوي، ګوره انسان دا خوله ډېره پاکه ده، د انسان خوله پاکه ده، خو موږ یې مرداړه کړو. دا د مور په رحم کې چې کله بچی وي د ده خوراک څه شی وینې وي، وینې نه وین، دا د ده خوراک وي. الله تعالی یې په دې خوله باندې نه ورکوي، دا خوله پرې مرداړېږي، د دینو د لارې نه دا خوراک ورکوي. د پاکه خوله مې در کړې ده، پاکه خوله به راوړي. موږ یې دلې په غیبتو، په بهتانو، په دغو باندې مرداړه کړو او بیا دا خوله موږ دغه ته ورکړو. ځکه سنت طریقه دا د لمانځه ته د سړی خوله پاکوي. الله تعالی موږ د عبادت لپاره پیدا کړي یو. عبادت به په هغه خوله باندې کوو چې الله را کړې ده. دغسې مسواک ونه وایه دا هغه خوله نه ده، نو مسواک ورته وه، خوله ښه پاکوه، بیا د هغه نه وروسته الله تعالی یادوه. آدم علیه الصلاة والسلام پیدا سو. د الله تعالی اراده وله چې د ده نه نسل د انسان نسل دا جنې پیدا کړي. زه خبره مختصروم. آدم علیه الصلاة والسلام چې کله دا روح ورداخلېدو، روح چې داسې ورته وکتل پروت دی، یوه کول کې لا داسې هم ده چې 200 فوټه ده، په یوه کې داسې 400 فوټه داسې ګوګ پروت. الله تعالی روح ته ول ورګډه سه د آدم علیه الصلاة والسلام وجود ته. روح ورته ول چې یا الله زه ډارېږم، نسم ورننوتی نسم. ورګډه سه نه خو ډارېږم، ورګډه سه خو نه خو ډارېږم. الله تعالی جبرائیل علیه السلام ته وویل چې ته ورسه د آدم علیه السلام په دې سینه کې کښېنه، د ما ذکر کوه، لا اله الا الله محمد رسول الله. ولې دا روح دا د ما په ذکر میینه ده، دا په خپله باندې دا وجود ته ننوځي. چې څرنګه دا ذکر ده شروع کو، روح هم د آدم علیه السلام وجود ته نږدې سو. اوس ګورئ دا مسله زده کوي چې کوم انسان ذکر ډېر کوي دا نه مړ کېږي، یو وخت نه مړ کېږي. چې کوم انسان ذکر پرېښود هغه به مړ سي. که موږ تاسې ورته وګورو، ابو جهل د قوم سردار ده، فرعون دا دعوه کړې وه چې زه خدا یم، نمرود ویل چې زه خدا یم، شداد ویل چې زه خدا یم. تاسې تاریخ وګورئ چې دا د نمرود قبر چیرې ده، د شداد قبر چیرې ده، او د ابو جهل قبر چیرې ده، د ابو طالب قبر چیرې ده، د دغو اولاد چیرې ده. دا اوس څه شی؟ دا دومره غټ غټ خلک تیر سوي دي، خو لیکن چې هر څومره تاریخونه ته وګورې دوی یو سم نشته، دښته یې مرګ. او هغه څوک چې الله یې یاداو، د الله ذکر یې کاو، که بیا هر څومره خوار و، که هر څومره بې قومه و، الله تعالی دوی ژوندي کړي دي. لکه موږ اوس هم یایي حضرت بلال رضی الله تعالی عنه څومره مسکین و، د حبشې نه راغلی و، موږ اوس هم یې مړی رضی الله تعالی عنه. چې کله موږ هلته او هغه ته ولاړ سو، مکې مکرمې او مدینې منورې ته ورسو، جنت البقیع یا دغو ځایه ته موږ ورځو، هلته موږ پوښتنه کوو د حضرت بلال رضی الله عنه قبر چیرې ده، د حضرت عثمان رضی الله عنه قبر چیرې ده، پلانې قبر چیرې ده. د هغو مکمل هر څه ټول محفوظ دی. د صدیق اکبر اولاده دغه ده، د حضرت عمر اولاده دغه ده، د علي اولاده دغه ده، تر دا اوسه پورې ګوره ژوندي دي. بیا که موږ وګورو دغسې
چې څومره هم چا الله یاداو هغه اوس هم ګوره تر اوسه پر روح دی. د هغو ټول تاریخ وي، دا پلانی ولی الله په پلاني سن کې پیدا ده، په پلاني وخت کې داسې و. امام بخاري ټول احوال ذکر دی، په پلاني ورځ باندې د جمعې په ورځ پیدا سو، د جمعې په ورځ د جمعې د لمانځه نه وروسته، دا هم سته پکې. بیا د ده ټول سیرت وی په پلاني ټیم باندې مړ سو، بیا یې په دغه ټیم باندې دفن کړو، بیا یې دا کړو، بیا یې دا کړو، بیا یې دا کړو. دا روح په ذکر میانه ده، خدای ډېر یادوي. بیا به مرئ نه، بیا به ژوندي یاست. که تاسې مړه واست هم د تاسې ذکر به خلک بیانوي کوي. آدم علیه السلام چې کله روح دغه نامه ته راورسېدله راپورته سو، ملایکه ورته ویل پرېوځه، تر اوسه خو لا نه یې ژوندی سوی، دا تلیواره یې وکوله نه، هغه اثر یې اوس په اولاد کې موجود ده. دا اولاد یې په هر کار کې تعجیل کوي، دا کار ټول دی زر زر سره کوي. دا کار مې زر کړی وای، ملا سوی زر وای، ماسټر سوی زر وای، ډاکټر سوی زر وای، پلانی کار مې زر. داسې نه ده. انسان دا ولې کوي؟ پلار یې داسې تعجیله کړې ده، دی هم دا کوي سوکا سوکا. چې کله روح ټوله راپورته سوله وجود ته، دی چې کښېنست داسې یې وکتل، په عرش باندې یې ولیدل لا اله الا الله محمد رسول. الله تعالی ته اوس دا یو نوم خو د تا سره نوم بیا بل د چا ده. الله تعالی ورته ویل دا د تا په اولاد کې د ټولو انبیاو پیغمبر امام سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. ده ته یې په دا طبیعت کې خاص خوند نه کول. زه پلار یم او د ده بیا نوم هغه ده لیکلی ده. اوس دغه اکثره وخت د اقرانۍ همزولي دا دغه شی نسي برداشتولی. المعاصرة المنافره په عربي کې یو متل ده، هغه دا یې د همزولیوالی هر وخت کې دا د دښمنۍ یو بنیاد ده. بنیاد یو همزولی ده، دا په تعلیم کې ښه په مخ روانه، دا بل غریب نسي تللی، ذاتي ده په بې عزتیو باندې لګیایي. دوه غریبان د عزیزان، یوه ته الله تعالی په دنیا کې ترقي ورکړي د بل نه رالټیږي د ده کور خرابوي، نو دا بیا د ده خوا دا ترقي د کوم خوا وکول؟ دا رقم دا شیان ټول الله تعالی ورته ویل چې ادمه ارام کښېنه، که په تا کله سخته درله، که تا ما ته دغه محمد صلی الله علیه وسلم دا وایسته کو، زه به د ده په وجې تا د مشکل نه خلاصوم. بیا دی هغه و چې دی او حوا علیه السلام، حوا علیه السلام د چپې پښتۍ نه پیدا سوه. دا مسله هم زده کړئ. ګوره د ملایانو زمن ملایان وي، د ملایانو زمن دا ذهین وي، حافظي ډېرې ښې حافظي وي. دا ولې؟ ملا ته یې مسله معلومه ده، خو امیانو ته یې نه ورښیي، ته د امیان دغسې ګرځي، زه بیا در وښیم. حوا علیه السلام چې کله پیدا سو، ادم علیه السلام چې کله د خوب نه راپورته سو، ورته ویې کتل ښځه ناسته ده او دومره ښایست